د سیرت په سلسله کې غزوه ذات الرقاع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې خپل بنفس نفیس شریک شي دا غي تذکره کېده او دې غزوه ته عرف کې غزوة الأعاجيب غزوة الأعاجيب ناشنا کارونه پدې کې صحابه ولیدل اعاجيب جمع د عجوبه ده او عجوبه ناشنا خبرې حیرانتیا 400 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میدان ته چې کله ورسېدل بنو ثعلبه بنو محارب بنو انمار غطفان قبیله شاهونو هغوی د میدان نه وتښتېدل دشمن اطرافو ته لاړو او په اطرافو کې کېناستل او بیا اسلامي لښکر لاس ته چې کوم مال غنیمت رالو هغه مختصر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا واپس شو هغه ناشنا خبرو کې یو خبره ذکر شوې وه چې په دې کې صلات خوف مشروع شوه غزوه ذات الرقاع او صلات خوف داسې موز مسلمانان په یو امیر پسې جمع کول غواړي مختلف جمع نه یو جمع او دا یو جمع د الله ډېره خوښه یې بعضې جمعتونو کې یو جمع شي پسې راشي بله جمع بیا بله جمع زمونږ امام صاحب وایي چې په جماعت کې یو جمع وشو بیا بله جمع نه کېږي خو امام ابو یوسف رحمه الله وایي چې کېدی شي خیر د امام صاحب خپل مسلک دا دی چې نه که چېرته داسې څوک راغلل چې مسافر لاهور نه راروان کراچۍ نه راتلل د پنډۍ نه راتلل او هغوی اهتمام د مونځ کولو چې دلته راغلل نو جمع شوي وه دا بېل شی البته د لارې جومات د سړک جومات خلک په سفر روان دي یو ګاډی راځي جمع وکړي غلاړ شي بیا بل راشي دا کېږي چې د هغې سره محله نشته امام مستقل نشته کله علاقه ورسره نشته نو هلته کې چې څومره څوک راځي 10 کسه 15 کسه 3 کسه 2 کسه جمع کوي نو صلات خوف مشروعیت دا چې هر یو صحابي دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې موضوع رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې موضوع او دای سعادت ګڼلو بل چا پسې نه خوښول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود وي بل چا ته حق هم نشته یو ځل عبد الله ابن مبارک رحمه الله د دې امت لوی محدث فقيه راوی د حدیثو ولی الله او بزرگ تیر شوی او یو محدث په د باندې جرح نه ده کړی هغه نه چا تپوس وکړو چې صاحب حضرت معاویه رضی الله عنه د او د عمر بن عبدالعزیز مقابله شو کنه په دې دوړو کې کوم یو ځل او زه دا تاسو ته وایم چې علماء کرام چې څوک ناستي هغوی خو پیژني چې څوک نه پیژني نو حضرت معاویه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او چې مکه فتح شو په 8 کال د هجرت ایمان قبول کړي د پلار سره پلار ابو سفیان رضی الله عنه نو صحابي دی او عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه صحابي نه دی هغه تابعی دی او د حکومت چې کوم دی نو 2 کالو او لومبۍ صدۍ هجري چې څنګه پوره کېږي نو د دې په سر باندې عمر بن العزیز حکومت کړی د بنو امیه سره تعلق او ډېر د عدل د انصاف حکومت یې تېر شوی چې کله به د مسلمانانو اجتماعي کار کولو نو ډیوه به بلوله او چې کله به د مسلمانانو اجتماعي کار نو د سره به د چا ذاتي کارو د کور د بنده د خاندان د بندونو ډیوه به مړه یو ځل ترور راغلی وه هغې څه سوالات
نو د سره چې خبرې کولې کار کول نو ډیوه بلېدا چې دته د ترور ته ځان وزګار کو نو ډیوه مړک هغه ته وایي چې دا ولې وایي چې دا زما او ذاتي خبرې دي دا تر اوسه پورې د امت کار او دا ډیوه سه بلېږي خرچه کېږي د امت ان سبا سوچ کول پکار دي چې کوم یو سړی په اداره کې کار کوي نو د ادارې قلم د هغې کاغذ د هغې لیټر پیډ د هغې څیزونه دی په خپل تصرف کې بعضې کسان به وي چې هغه به احتیاط کوي لیکن اکثر داسې دي بې درېغه استعمال او تپوس نشته دی احساس نشته خیال نشته بیا غټې خبرې خو لا پرېږده دا خو معمولي څیز نو دغه عمر بن العزیز چې دومره د انصاف او د دور خلافت مشهور دی چې شیر اور هرن दोनों एक घाट से पानी पीते थे यो गुदर बाने बस मरी और उसे बस करे और हकीकत होता دا حقیقت شپونکی بغړی بيزي سرولې او بیا شعر مخبرالو نو هغه به داسې تیرېدو ګړو ته بیسنه وي سارو ته بیسنه وي دغه بالکل یاره نو به چیز پته نشي ویل ځکه چې آلته په مرکز کې امن او انصاف او عدل دا غي اثر په ځنګل باندې کېدو په ځنګل کې حیوانات په یو بل باندې حمله نه کول یو ځل یو شپونکی دغه ساروي سرول او ناسا په شعر مخرالو او یو بیزت و بیزی ماته فورن هغه شپونکی وای چاته وې چې ته لاړ شو ګوره راته ښکاري چې خلیفه وفات شو ځکه چې تر اوسه پورې ماریو شعر محکمه پر سارو باندې حمله نه کړې نه وکړه دا نه د دې چې خلیفه وفات شو په ماغه وخت باندې خلیفہ وفات شو چې په کوم وخت باندې حمله شو د دې عمر بن العزیز رحمه الله په باره کې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره د تقابل چاته پوسو کو چې په دې کې کوم یو افضل دی عبد الله بن مبارک رحمه الله وتعالى فرمایي چې ته ماته حضرت معاویه رضی الله عنه سره د عمر ابن عبد العزیز مقابله کې حالانکه معاویه چې په کوم اسبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم په معیت کې په جهاد کې حصہ غشتي د دشمن سره جنگ کړي دا غي اس پس په موقع چې کومه دوړو خوره پرې وتی دا هغه دوړي پسې عمر ابن العزیز نه رسید دا ونه سل کسان ورته حالانکه څومره د عادل حکومت او څومره نیک انسان او وجه څه بیان کا وجه دا بیان کا ودا زکا چې دغه حضرت معاویه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې ناشته عمر بن العزیز کې ډیر نشي هغه صحبت په چرته نه راړي او د معاویه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د جمع مسکړې ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولد ضالین وې او بیا به امین وې او د امین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امین سره یو ځای شوی دا امین دغه امین به عمر بن العزیز کوم ځای نه راوړي حدیث مبارک کې راځي واذا قال الامام والضالين فقولوا امين فمن من وافق تامينه تامين من الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه چې کله امام والضالين او نو تاسو امين وای ځکه چې د چا امین د فرښتو د امین سره موافقت وکړو یعنی یو ځای شو نو دته ګناهونه معاف شو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین سره بیا هغه امین به د کوم ځای نه راړي مطلب دا دی چې هغه ساعات او لمحات د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د مز او د صحبت د تندي حاصل شي نو صلات خوف مشروع رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په دې غزوه کې د مسلمانانو دوه طائفې شو یو ډله نیم کسان اول درېدل او نیم مزیو او بیا غي د دشمن مقابله ته لاړل بیا بل ډله لاړ نیم مزیو کو بیا خپل مزونه پورک او د دې تفصیلی طریقه د مختلف صورتونو د مختلفو ائمه په نږدې باندې مشروع امام ابو حنیفه رحم الله احناف وی چې په کومه یو طریقه باندې عمل شنو جایز دی لیکن اولا کوم یو د پاغه کې اختلاف شته نو دا یو ناشنا کارو چې په دې کې تلل راتلل دی په دې مسکه امام سره نیتم تړلې دی د دشمن سره مخامخ کېدو تم لاړل جنگ نو خو دشمن مخامخ لري ولاړ او دا غي دا خیالو چې کله دای په مزبانې شنو مونږ په ورش لري ناس نو الله جل جلاله وحی را واستولا قران پاک کې آیاتو کې د دې تذکرہ ده او دا مز مشروع شو او اوسم ائمه وایي چې دا مز اوسم مشروع ده که یو جماعت
یو طرف ته تللی په سفر باندې یا د دشمن مقابله سره او یو امیر پسې جمع کول غواړي نو د هغې صورت دا شته نه یو دا کار شوی دویم دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس رالو په دې غزوه کې نو یو تنګی ونیو د غرونو په منځ کې هغې باندې ور داخل شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ته وویل چې آرام وکړئ آرام ته صحابه پرېوتل د غرمې وخت دی صحابه وایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یو ګوره ونه وکته چې هغې ونې لاندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوازې پروت دي د عربو ونې داسې ونې نه دي لکه زموږ ونې چې څنګه دي د دې پاڼې غټې غټې دي هغې پورې پاڼې نشته نرۍ نرۍ پاڼې او د هغې سورې داسې لکه د غلبیل سورې چې نور پکې لګي بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ونه پرېښود او صحابه خواره شول ګیر شاپیر د ونو د لاندې پرېوتل چېرته زیات کسان چېرته کم کسان د یو ونې د لاندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم آرام کول په دې کې د دشمن یو کس د دغه قبیلې چې کوم طرف ته جنگ ته تللی هغه چې ته بهر تللی خبر نو د جنگ نه هغه چې رالو د کلي او د کور حالت یې وکتو سخت په قهر شو توره راواغشته را روان شو او په دې اراده راووتو چې یا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم یادول یا به د ده وینې ته یوم یا مسلمانانو کو ښه خون خرابه کو وینې به تو یوم الله به واپس راځم بغیر د دې نه نه راځم هغه کس چې کله راغله نو په خیال راتلو په احتیاط چې ویې کتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې پروت دی د ونې لاندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی چې دا یوازې کس دا یا یې پېژندو یا نه خو چې یوازې یې ولیدو نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا توره خپله ونې سره ځوړنده کړي او دغه کس راغله نو هغه توره یې په احتیاط سره راواغشته او د تیکې نه یې وویسته او بیا یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پاڅېدو چې ویې کتل دشمن ولاړ دی په لاس کې توره ده توره بربنډه ده توره بربنډه په هغه وخت کې داسې وه لکه څنګه چې نن سبا په ټوپک کې ګولۍ واچو په ماشه باندې ګوته کوي بل کس وسلې راغشتو ته هم نشي سمېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په آرام سره په احتیاط سره کېناست او بالکل د خوف او د ویرې آثار په مخ باندې نشته دا کس ته تپوس کوي چې من یمنعک مني الآن اوس به الا تخاف مني ته ما نه اوس یېرېږې او که نه ما نه به تا څوک بچ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه زه تا نه یېرېږم لا اخاف منك او دا یې وفرمایل چې الله به مې بچ کوي د تا ښه جغت آواز یې ورته ورکړو چې څنګه یې دا وفرمایل نو دغه وخت کې په دشمن باندې رپندې ولګېدو توره ته نه پرېوت رسول الله صلی الله علیه وسلم توره اوچته او بیا یې دغسې نیولې ده بیا فرمایي چې من یمنعک مني تا به اوس زمانه څوک بچ کوي نو هغه دشمن ورته وایي چې هېڅوک مې نشي بچ کولی ځکه چې هغه خدای منلو نه کافرو وایي څوک مې نشي بچ کولی کافر د هغه په وسایلو په اسبابو په وسله باندې نظر وي چې وسله یې لاس کې ني وسایل ختم شي اسباب ختم شي دی وایي څوک مې نشته زما څوک دی مسلمان چې دا خبره کوي چې زما څوک نشته دا ډېره خطرناکه خبره ځکه د تنګسۍ په وخت کې د سختۍ په وخت کې الله جل جلاله ستا شته هغه ستا محافظ دی ستا رازق دی ستا هر څه دی او په شرط د دې چې ستا په خپل رب باندې یقین وي ایمان وي د هغه په قوت او طاقت باندې د ایمان دی رزق نشته ختم شو الله دې شته خفه کېږه مه د هغه نه وغواړه هغه به درکړي دشمن راګیر کې الله دې شته الله جل شانه غټه وسیله ده توکل علی الله غټه تکیه ده زما د ملا ممبر ته اړم دې ته موږ تکیه وایو دا تکیه کمزوري ده الله جل جلاله تکیه غټه ده چې د چا په شا باندې د الله جل جلاله لاس وي او د الله قوت او طاقت وي کائنات ټول یو ځای شي هغه داسې نه شي ویلی چې دی ووایي نو دشمن وایي چې نه ما
زه خو ما څوک نشي بچ کولی. او یو دا ووی کن خیر آخذ، کن خیر آخذ، اچھا بدلہ لینے والا بن جا، خب بدلہ غشتون کې جوړ شه. د دې مطلب دا چې معاف مې کړه، ځکه چې خب بدلہ غشتل هم دغه چې سړی معاف کړي. چې دا ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې زه معاف کړي. بعضی وی دا واقع دوه بیخي شوي، یو دا یو دې نه مخکې تېره شي او دا جدا جدا واقع دي. هلته هم دغسې دشمن او دلته، او هلته چې کوم دین رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې صحابه هم خبر کړل. هلته ناستو دا کافر صحابو ته آواز کوي چې راشئ، وایي ده دغسې زما توره واخېسته او ما ته یې ووایي چې تا به زما نه څوک بچ کوي. ما وایي چې الله بیا توره ما واخېسته، ده ته مې ووایي نو دی حیران دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله ووایي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرې که څوک وایي چې دشمن یې دغه وخت کې ولې پرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې صحابه ټول ګیر چاپېر، پته وه چې دی څه نشي کولی او کېدی شي چې دغه معامله ښه سلوک په ده باندې ښه اثر وکړي او د ده زړه بدل شي او د ده په وجه د ده قام قبیله هغه مسلمانان شي. او د ده په باره کې راځي، بعضې وایي چې دې ځای کې مسلمان شو او بعضې وایي چې دې ځای کې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اتشهد الله اله الا الله وانی رسول الله، ته اوس دا ګواهي ورکوې چې د الله نه سوا بل څوک معبود نشته او زه د الله رسول یم. نو هغه ورته په جواب کې ووایي چې زه دا کولی شم چې نه به تا سره جنګېږم او نه به د هغه خلکو مرسته کوم چې څوک تا سره مقابلې ته راوځي، تا سره به زم نه جنګېږم نه به هغه خلکو سره کېږم، دا کولی شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خو معاف. د ده نوم غورس ابن حارث راځي، غورس ابن حارث. دی چې کله لاړو بس په زړه کې ایمان پرېوتو، هلته چې کوم دی نو ایمان یې قبول کو او بیا خپل قوم ته ووایي چې جئتو من خیر الناس، زه د داسې کس نه راغلی یم چې هغه په خلکو کې بهترین کس دی، د هغه غوندې ښه سړی نشته. او بیا د ده قبیله چې څومره وه نو هغه ټول مسلمانان شو. غورس ابن حارث رضی الله عنه، امام واقدي رحمه الله دا قول دی چې مسلمان شوی دی او د سیرت کتابونو لیکلي دي چې دغه کس بیا وروسته مسلمان شو. نو یو پکې دا واقعه وه. درېیمه واقعه دا په دې ځای کې شوې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې یو ځای کې آرام کول، لښکر هم ټول پروت دی، د شپې آرام کولو نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ملګرو ته وایي چې پهره به څوک ورکوي، پهره څوکۍ به څوک کوي. دوه کسان پورته شول، یو مهاجري دی یو انصاري. مهاجري عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې سابقین اولینو کې دی، ړومبی چې چا ایمان قبول کړی و په هغوی کې. او انصاري عباد ابن بشر رضی الله عنه. د دواړو صحابه وایي چې یا رسول الله موږ به پهره ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټیک ده، دې ځای کې ودرېږئ، داسې ځای و چې هغه طرف ته دشمن هم ښکارېدو، دې طرف ته په ټولو مسلمانانو هم نظر پرېږدو. دې ځای کې ودرېږئ چې دشمن را دننه نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېوتو او صحابه هم دا دواړه په خپله کې مشوره کړه. نو دا عباد ابن بشر رضی الله عنه صحابي انصاري د خپل ملګري عمار ابن یاسر ته وایي چې داسې به وکړو چې دواړه مونږ ویښ یو نو هسې نه ستړي یو چې ته دواړه وده نه شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعمیل د حکم او د ارشاد تعمیل به ونه شي، د هغې خلاف ورزي به رانه وشي. او چې داسې وي چې نمبر په نمبر یو کس چې کوم دی نو څوکۍ کوي، یو کس ودي شي نو آرام به م وکړو پکې. او بله دا ده چې خوب به م وکړو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حکم او د ارشاد خلاف ورزي به رانه نه کېږي، ویښ به ناست وي دشمن باندې منظر. دا خبره د بل ملګري خوښه شوه. عباد ابن بشر رضی الله عنه انصاري صحابي، هغه ووایي چې د اول نیمه شپه به زه پهره ورکړم. انصار په رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کومه وعده کړې وه نو تر مرګه پورې هغه وعده باندې ټیک کلک ولاړ. داسې وعدې نه
چې زه تا ته روټۍ کوم او تا باندې چای څښم او دا داسې وعده چې په هغې کې د انصارو د جان د مال د کور د اهل و عیال د بچو د باغونو د هر یو څیز خطر او د هغه زمانې په حساب سره د ټولې دنیا یعنی چې خوا او شا څومره دنیا آباده وه د هغې ټولو سره دښمني اغېښتلې ځکه چې ټول کافر وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویلي چې موږ به تا دښمن ته نه پرېږدو او بیا د صحابه وې داسې حفاظت کړی دی چې کوم ځای کې چېرته میدان راغلی دی نو په خپله انصار به وړاندې کېدل مهاجري به یې وروسته کول نو دغه عباد ابن بشر رضی الله عنه د عمار ابن یاسر ته وایي چې ته ارام وکړه او چې ارام وکړې زه به بیا تا پاس او زه به اول پیره ورکړم او ته وایي ټیک ده نو ده چې پیره ورکولو نو دی وایي چې دغسې زه ناست یم یا ولاړ یم نو راشه په مزد باندې به ودرېږم دښمن چېرته وونه ښکارېدو نه نو ده نیت تړلو په مزد باندې ودرېږم مزد هر ځای کې کېږي جماعت نه علاوه په هر ځای کې جانماز د سر نی صادر د سر نی دغسې په خاوره ودرېدي په شګه ودرېدي په کاڼه ودرېدي مزد دا مو وایه چې دا ځای چېرته پلیت نی چېرته سپي یا غوا غوی متیازې نه کړي نه چې څه د تښکاري نه دا ځای پاک دی ځکه زکات الارض یبصها ځمکه باندې چې کله نجاست پروت وي دا اوچ شو نو دا پاکه ده وینځلو ته یې ضرورت نشته په هغې باندې ته ودرېدی شي مس کولی شي په پټي کې ستا مس کولو ته ضرورت راغلو په سادم کې ودرېږه په وټ کې ودرېږه په پوله باندې ودرېږه په هر ځای باندې مس کېږي نفل کول غواړي نو د جماعت سره او د جانماز سره خاص نه دي هر ځای کې کولی شي دا صحابي د شپې په نفلو باندې ودرېږه دا فرض مز نه دی چې نیت یې وتړلو نو سوره بقره شروع کړه پکې الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه سوره بقره په درېیمه سپاره کې ختمېږي په خوند قرات کوي په دې کې دشمن هغه تا وغشتې او غوسې ځکه چې هغوی خو ډډې ته تللي وو نو یو یې راتلو نو یو کس د دشمن راغلو داسې په غر راواوړې چې ویې کتل نو یو سړی یوازې ولاړ نو ده ووایي چې دا خو داسې ښکاري چې د دشمن کس دی ځکه چې مسلمان د هغوی دشمن نو هلته نه یې په لینده کې غشی واچول او شیشي واغشتو نو حضرت عباد ابن بشر رضی الله عنه کې هغه غشی ننوته ولګي په مز باندې ولاړ دی په یو لاس باندې هغه غشی راوویستو او ویې غورځولو او مز یې جاري وساتو بیا چې دی پرې نوته نو هغه وایي چې دا سړی خو لکه خطا شو نو بل غشی وویشتو نو هغه بل هم په بدن کې ننوته وینې پرې راماتې شوې هغه بل غشی ونیو ویوشت حالانکه دا څومره سخت خلک په صحابه کرام غشی د هغه وزر چې وي هغه پترس وي کږې وي او چې هغه راوباسي نو د هغې رایستو سره ټوله غوښه د بدن شلي نو د دویم غشی هم راویستو هغه یې وویشتو داسې هغه دشمن دریم غشی پرې راخوشي دریم غشي باندې مو ولګېدو چې په هغې ولګېدو نو وینې پرې ډېرې زیاتې راماتې شوې دغه وخت کې خطره شوه چې آیا ژوندی وپاتې شم که نه نو موز یې مات کو او دغه موز یې ختم کو ملګری حضرت عمار ابن یاسر هغه یې وخوځولو ورته ویې چې پاسه چې هغه پاسېدو په ده باندې وینې ولیدې فلما رأى عليه من الدماء چې کله پې د وینو دا سیلاب ولیدو نو ورته وایي چې داسې دي تا ولې زه پانه سولم هغه ته پته وه چې دښمن مې شته دی ځکه چې د جنګ موقع نو دی ورته وایي چې ما په موس کې قرآن پاک شروع کړی ما ته هغه تلاوت او قرات دومره خوند را کړی و چې ما وایي چې دغه مذهب بیا یا وي یا بني نو موز مې جاري ساتلو خو چې زه پوه شم چې اوس کار خرابېږي او اسینین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ذمه داري زمونږ په ذمه لګولې د هغه زمانه پاتې شي زه مړ شم او ته دغسې وده پروت دښمن رانه شي نو د مجبورۍ نه مې پاسو دې ته ویلی کېږي حلاوت ایمانی صحیح بخاری کې حدیث دی چې کله د ایمان لذت او د ایمان خوږوالی د چا نصیب شو د ته نیک اعمال دومره خوند ورکوي چې بیا د په نیکۍ کې داسې لذت محسوسوي لکه څنګه چې ګلاب جامن او د خوښې څیزونه ته خوري چې کوم څیزونه ستا خوښ او ګناه کې داسې تریخوالی او زهریلهپن محسوسوي لکه څنګه چې عام حسي د خوراک څیزونه زهریله او تراخه ته خوري مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله فقیه الهند زمون په علماو کې اکابرو کې غټ عالم هغه د خپل شیخ حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله سره بیعت وکړه فقیه الهند هغه کتابونه چې اردو کې لیکلي کتابونه د مولانا قاسم نانوتی رحمه الله
او د حضرت شیخ الهند رحم الله سره باندې پوېږي نه دا سه علمی کتابونه دي چې سی لیکلي دي هغه علمی او د فقيه الهند وایي د خپل شیخ ته وزل په خط کې خپل حالات لیکي شیخ وتویلو چې ماته په وخت په حالات راسته چې ستا اصلاح کوم زه ته ورسېده خپل حالات وته لیکي لکه یو سالک او مرید چې خپل پیر ته لیکي وته وی چې حضرت مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے 3 چیزیں حاصل ہو گئی پہلی چیز یہ ہے کہ مجھ سے تقریباً 200 کے قریب حدیث کے طلباء نے حدیث کی کتابیں پڑھی اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور وہاں پر دین پھیلا رہے ہیں الحمدللہ اور یہ اللہ کا فضل میرا ذاتی کمال ہے دوسری چیز یہ کہ مجھے نیک عمل میں نیکی میں طاعات میں ایسی لذت محسوس ہوتی ہے جس طرح کھانے کی انتہائی یعنی لذیذ چیزوں میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے مجھے نیکیوں میں اس طرح لذت محسوس ہوتی ہے اور گناہوں میں مجھے ایسا کڑوا پن محسوس ہوتا ہے جس طرح زہریلی اور کڑوی چیزوں میں انسان کو کڑوا پن محسوس ہوتا ہے اور تیسری چیز جو مجھے حاصل ہو گئی ہے وہ یہ کہ میری جو تعریف کرے تعریف کرنے والا شخص اور مجھے گالیاں دینے والا اور میری مذمت کرنے والا شخص میرے نزدیک دونوں برابر ہیں میں کسی تعریف سے اوپر نہیں اٹھتا مجھے اندر کبر اور تکبر نہیں آتا اور کسی کی مذمت سے میں نیچے نہیں چلا جاتا اپنی سطح پہ رہتا د چا په تعریف سره زه غټېږم نه او د چا په مذمت سره او بدو سره چې کوم دی نو زه دا نه محسوسوم چې د څه وکړم دا دواړه زما په نږدې برابر شو دا حالت خدا هغه کس دی چې هغه ته ایمان نصیب شي کامل حدیث مبارک تے بخاری شریف کے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار درې سيزونه داسې دي چې چا کې وینو هغه به د ایمان خوږوالی لذت حلاوت مټاس دا محسوس کی هغه یو چې الله او د الله رسول سره مینه د هر څه نه زیاته یو دا شي نور سره به مینه وي خو د الله او د الله رسول سره د هر څه نه مینه زیاته دویم شی چې چا سره محبت کوي په مخلوق کې نو هغه د الله لپاره کوي د دنیا د غرض لپاره نه او دریم شی د کفر سره داسې نفرت ته لکه څنګه چې په اور کې شي داسې نفرت کفر سره کفر او کفریات د کافر او لباس او پوشاک چې کفر سره نفرت شي نو د کافر د لباس او پوشاک سره د نفرت داغه د کړوړو سره نفرت داغه د خبرو سره نفرت داغه د کردار سره نفرت داغه د معاشرت سره نفرت داغه د هر یو سیس سره نفرت نن سبا معامله الټا ده د مسلمان په ځای د کافر معاشرت د کافر لباس او پوشاک د کافر ناس ته ولاړه د کافر خبرې اترې داغه انداز گفتگو هغه مسلمان خوښي او ترقی پدې کې هغه د ترکی صدر چې کوم نه هغه ټول خبرې په خپل ترکی ژبه کې کوي او د دنیا د مسلمانانو 55 حکومتونه دی پاغې کې یو کس خلنس پړي د مسلمانانو مظلوم او په حق هغه لګیاره او ټول دنیا ته دا خبر رس په انګریزي ویلو کې هو کمال نه ترقی نه بلکې پدې کې هو خپل بے غیرتی ښکار کولی ځکه چې تا خپل ځان محتاج کو بل ته ستا جبه شته دی که ته بیا خپل جبه نه وي او ته په جبو کې اعلی جبه وي نو د قرآن کریم جبه زده که عربي رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه زده که صحابو جبه زده او کنی د خپل جبه کې خبرې کو خو عمل او کردار او غیرت او خبرې چې کوم دی نو هغه سم به هر حال د عباد ابن بشر رضی الله عنه وی چې ما ته مرفن را کول چې ما مثبتی سيزونه نه ماتولو همای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک خلاف ورزی را نوش نو ځکه د زمونږ حضرات وی چې د مغلوب الحال والان کې ویني سره ودس ماتي او ویني چې بدن لګي نجس په اتفاق ویني نجس حدث لو کنه د شوافی وی چې نه او احناف وی چې او د سره مات شو مزنکی نو
د دا حالت چې کوم دی نو دته هغه لذت او خوند من محسوسه دی چې په دې حال کې لاړ شي. بهرحال یو دا واقعه پیښه شوه. بله چې کله دا حضرات په لاره باندې راتلل، دا یو ناشنا واقعه. یو ځای کې حضرت جابر رضی الله عنه یو زنانه وه. بعضې احادیثو کې راځي لکه دار قطني کې چې دا زنانه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ ته تلو نو په مخه راغلي وه، او سیرت کتابونو کې لیکلي دي چې کله واپس راغله نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو نو زنانه راغله، هغې ماشوم راوست او دا د بدوانو زنانه وه، بدوي دشته کې سارا کې جو پاتې کېږي. هغې دغه ګمانو چې دا د الله رسول دی او ښه سړی دی، نو کېدای شي چې د سره څه علاج وي، د ماشوم باندې به جنات راتلل، پریان. نو راوست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې صاحب په ده باندې پریان کینی او تنګی او په ما زورور شوي دي، زه ویم چې دا دې لرې شي لیکن دی لرې کېږي نه، د ماشوم د وجې سخت په تکلیف کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم راواغشتو. حضرت جابر وایي په اوښ د پاسه مبارک سورو او د اوښ د کجاوې د مخکینی لرګی چې دی دې سره هغه ماشوم داسې کېنولو، په دواړه لاسه یې نیولی دی او بیا یې په خوله کې به د دوکاڼي توکل لیاړې مبارکې، او دی وفرمیل اخسع عدو الله فانی رسول الله، اخسع عدو الله فانی رسول الله. ای د الله دشمنه پورې شه. هغه پیری ته وی شیطان، ځکه چې یو مسلمان تنګی ماشوم تنګی دا خو ایمان نه دی، اسلام نه دی، او زه د الله رسول یم. بیا هغه ماشوم یې زنانه ته ورکړو. بیا چې واپس کله راتلو مبارک 15 ورځې هغه ځای کې پیغمبر علیه السلام تېرې کړې وې، چې واپس رالو هغه زنانه ډېره خوشحاله وې چې هغه وخت نه چې هغه پیرې ترې نه تللی دی تر اوسه پورې پې بیا نه دی راغلی. نو دا واقعه وشوه. بله واقعه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو نو یو ځای کې دا جنات شته. جنات شته خو عموما په داسې کورونو کې په داسې افرادو باندې د جناتو تصرف ډېر وي چې هلته د الله ذکر، د الله یاد، مزونه، تلاوت د قرآن پاک دانی او توهم پرستی کې خلق مبتلا وي، د الله لارې پرېښي په ګډ وډو لارو باندې سره. هغه ځای کې شیطان ډېر تصرف، او چې کوم ځای کې زنانا نارینا الله جل شانو د خپل ځان حواله کی، مزونه، تلاوتونه، تسبیحات، ذکر د قرآن پاک آیات، دا عام معمول جوړ شي. یو وخت نه چې کله در باندې راغلل نو بیا وظیفه کوي او چې کله نه بیا یې نه کوي تپوس، عام معمول جوړ شي. هغه کور کې شیطان نشي ټینګېدلی. نو بهر حال که کله داسې وشي نو دغه وخت کې به مار او ماته شیطان خوري. دا شته، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو ځل د صدقې مال او کجوري وی ډیری ته کېنولو چې د دې سوکۍ کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکم په تعمیل کې ابو هریره ناسته شپه ده، یو سړی رالو دې پټ ناسته، نو هغه ډیری ته غیر شیته جولۍ اړمه کا جولۍ ډکې. نو ابو هریره رضی الله عنه پر پاس الله سنیمنه وېدا سکے مال غلا کې پته وي چې معاف مې کبیا به نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاړو چې شپه تېره شوه. ابو هریره وی چې یا رسول الله بیګا خو داسې کیسه وشوه. بعض روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ده د وینا نه مخکې دته ووی ما فعل اسیرک یا ابا هریره، ابو هریره ستا قیدي بیګا څنګه چلو شو؟ هغه د الله پیغمبر وی چې یا رسول الله داسې وشو، ما پرېښو، ما ته مینت وکړو. وته یو فرمایل چې دا دروغ ویلی دي دی بیا راځي. ابو هریره رضی الله عنه په بل شپه ناسته، اوس خو ښه اهتمام سره ناسته چې دی به راځي ځکه چې د الله رسول ویلي. نو رالو بیا نو بیا رشې ته جولۍ اړمه کا او ډکۍ یې وړي. ابو هریره رضی الله عنه پرې رالو ویني، ورته وایي چې ګوره پرون دې ویلي چې زه بیا نه راځم، نن بیا راغلم. هغه ورته ډېر مینت وکړي چې معاف مې که بیا به نه راځم. لړۍ پې وسوځېدو، پرېښو. چې پرېښو د سبا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دی مخامخ شو، بیا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي
ابا هريره ما فعل اسير استاد قیدی څنګه معاملہ شو چې یا رسول الله پرې وشه دروغ ویلي بیا برازي پدری مشپه باندې بیا ابو هريره رضی الله عنه ناس ته غرالو به اونې وته وی چې نن خو دې نه پرې نن درې مشپه د جتما سره وعده کې او ته بیا راشي هغه ته وی چې واړو بچی مې دی که بچی دي نه دی پرې نو وته وی چې ښه یو خبره ده ته خیمه اده خو خدا وکنه مانی ګل خبره ده چې هغه څه الفاظ د تویم چې کله ته دا وې نو بیا زو زما مرګري بیا تاسو نه شي راتله چې کله دا وې نو بیا بستا مال او ته محفوظ بیا مونږ نه شو راتله ابو هريره رضی الله عنه ته تاسو چې غسدي نو آیت الکرسی ده الله لا اله الا هو الحي القيوم بیا شیطان هم داخل کله شیطان هم سړی دخل راخی خو هغه ځکه خې چې کله راګیر شي او پوښي چې دا سړی د دینه زیات خکار کول والده نو ته وي داو که خیر دیال څه کوي نو ابو هريره رضی الله عنه په دې شرط باندې کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو کو چې یا رسول الله مانی ولو وننه ماته یو شی او په وېسه آیت الکرسی وته چې او ودا دروغجنو خدایو خبره ټیک کړی دا آیت الکرسی بارکه دا ټیک کړی دا نور دې دروغجن او ابو هريره تاسو پته ولګی چې دا سو کو وینه یا رسول الله ودا شیطان او ته خطا کولې چې د پیغمبر چې تاسو کوم ذمہ داری حواله کړی دا پاغه کې ته پاتې راشي دا الله د رسول له حکم تعمیل نشي دا غیر شاد تعمیل نشي د شیطان اوسم دغه کار دی بس بعضی سړی توجه د ضروری کار نه غیر اهم کار تکي زکات نه ورکوي وې دې چې صدقه ورکا نو البته صدقه ورکوي او زکات باندې د لسو کارو د شرو کارو پاتې دی غنه نو د دې چې ورکول ته زړه وشنو شیطان خطا کی د چا عالم نه تپوشته کله مور او پلار چې کوم نو هغه خپي او د کلی په هغه سر کې یار دوست هغه خوشحال ساتي هغه تور کی چای روټۍ په باندې مسکي او مور او پلار ضرورتمند دي محتاج دي بیماران دي خدمت نه کوي پیسې نه ورکي دا شیطان دوکه په مختلفو طریقو سره خلق گمراه کوي نو بهرحال عرض مې دا کولو چې شیطان دا د الله دشمن دی او دا غي علاج شته الله لا اله آیت الکرسی دا غي علاج دی چې کله په آیت الکرسی باندې استخبر ایمان چې ولا يؤوده حفظهما تراشه چې کوم ځای کې خطرای د سحر د جادو د شیطان دا وای او چې ولا يؤوده تراشه نو دغه وخت کې دا تصور کو چې ما خپل ځان الله ته حواله کو یا الله ستا جوړی کې مسر کې هو باس زمان اور څوک نشته یو تمه ته ګوره بیا چې الله تعالی بچ کوي چې ستا یقین وي الله نو یو دا کار شو بل لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو نو یو ځکه یو صحابي د یو مارغه بچی ولیدل لکه تنظر شو یا بل یو مارغه نو هغه بچی اونیو صادر کې پیس کې سره وتړل را روان دي نو صحابه کرام وای چې دا هغه بچی مور اج کوم مارغه هغه رالو او د دې صحابي مخه ته په خاورو کې پریوت او دا وزر داسې پړقې او سره پزمکه باندې خېوي او مخ کې لار و د بندګړي د جګنیمات د خپل بچي آزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تماشا ګوري او صحابه کرام هم دا تماشا ګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې صحابي ته فرمایل چې دا بچي وته پرې او به فرمایل چې تاسو د مور ته د بچي ګوري وی چې او یا رسول الله دا خو مونږ چې مخ کې نه دي چې خپل ځان په خطر کې شي د بچی د پاره غرال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې والله الله مني قسم وي الله جل شانه پتا سو باندې د دې مور نه چې په بچی سره مهربان ده الله پاک پتا سو دین ډیر زیات مهربان خدای الله جل شانه مهرباني نه مونږ تخت دا غي مهرباني چې کوم لارې دي دعا الله جل شانه طرف ته رجوع کول الله نه سوال کول راتل سوال کول نشته د دعا اهتمام نشته مسجد او شی فرض مس باغه پسې دعا قبلی کوم یو نیک عمل چې وکي باغه پسې دعاګانې قبلی روزماتي په وخت کې دعا قبلی لیکن شیطان زمونږ د جوړنه هر څه استیږي هغه دومره سور شوی دی غالب دی چې دغه وخت کې انسان ضرورتونه د دنیا خلکو پسې منډي وای دا الله نه و پریدینا
چې دې دعا وغواړي، ځکه چې دعا د الله پاک سره رب د پېشمنی په وخت کې الله جل جلاله فرمایي هل من داع فاستجیب له، ہے کوئی دعا کرنے والا مجھ سے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، هل من سائل فاعطی، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے کہ میں اس کو دے دوں، هل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، سوک بخشش طلب کو ان کے شتا دین معلومی چې الله جل شانه دا دروازه خلاصه کړی دی، او ته بیا مایوس یې چې پته لګه نه خدای او ما معاف کی کنه، د پاسه الله جل شانه ته عاجزي وکړه، دوه رکعاته مونږ ته بیا د الله نه وغواړه الله پاک دې معاف کړي. هغه وی چې دا بنده ما ته په تور شپه پاسې د خوب پرېښو، نو هغه خو ډېر لوی بادشاه دی، ډېر سخي دی، ډېر کریم دی، د هغه د طرف نه اعلان کېږي روزانه د پښمني په وخت کې دا اعلان کېږي. لیکن چې کوم وخت د غوستو دی نو شیطان په ټوله دنیا یو صادر خور کړی دی، نن سبا ټوله دنیا مخکې اغیارو یهود او پیرنګیان او کافرو اوس مسلمانانو علاقو ته راغله، او مخکې په ښاریو کې وه، اوس کلو ته هم دا شی ننوتو چې د شپې تر یوې پورې 12 پورې ټول ویښي او د هغې نه پس اوده شي، نو د اکثرو نه د سحر مستلی نو دی به پښمني دعا څه وغواړي، دا عین د پښمني وخت داسې لکه چې سړی ماسخوتن نه پس اوده شي، بس قلاره شومه داسې د الله جل شانه نه د غوستو وخت دی او جاړه سختی در باندې راغلی ده، مشکلاتو کې پروت دی، انفرادي شخصي اجتماعي په مسلمانانو باندې، د هغې دپاره دعا وغواړه، الله جل شانه دعاګانې قبلوي. نو یو دا واقع وشو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله جل جلاله ډېر مهربان، مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان او مبارک، نو دا ټول ناشنا واقعات په دې غزوه کې وشو، ځکه د غزوة الاعاجیب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو باغ سوري ته کېناست، د انصارو باغ، ځکه چې مدینې طرف ته راتلل، نو هغې باغ کې اوخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو، په سترګو کې اوښکې وې او فریاد یې کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک راوغوست، چې دا اوښ خو ستا په سر باندې ما ته ګیله راوړي ده، بې څه وایي، چې دی وایي چې ما نه کار ډېره ښه خوراک کم راکړي، شپه ورځ را باندې دغه رټ ګرځئ، اوبه راوباسم او خوراک کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته دا وفرمیل، هغه وایي چې یا رسول الله بس دی نن نه پس به کار دومره کوم چې څومره د ده وس زیات نه، او خوراک به پوره ورکوم. بعضې کتابونو کې راځي چې دی اوښ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپو کې سر کې هو، نو صحابه و عرض وکړو چې یا رسول الله دی اوښ تا ته په خپو کې سر کې هو، نو موږ د ده نه کېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه، سجده که د الله نه سوا بل چا ته جایز وی، نو ما به ښځو ته ویلي چې خاوندانو ته سجده کوي، په ښځه باندې د خاوند دومره حق دی، لیکن دین مراد هغه خاوند دی چې مؤمن او مسلم خاوند دی، چې هغه د الله حقوق او د مخلوق حقوق او د ښځې حقوق پیژني، دا نه چې دی په خواهش پرستۍ کې مبتلا وي او په کوم طرف باندې چې بوتلان دی شریعت باندې چلیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان، نو د ده په دې ښځه باندې دومره حق دی چې ده دې ښځې ته به ما ویلي، لیکن سجده د الله نه علاوه بل هیڅ چا ته نه ده جایز، نه یو مړ ته، نه یو ژوندي ته، نه انسان ته، نه د انسان نه علاوه بل یو مخلوق. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غزوه کې دا مختلف واقعات شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راورسېد. ان شاء الله نو رسول صلی الله علیه وسلم واخر دعوانا